نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی النساء حبائل الشیاطین، وی خذ د شیطانانو جالون دی جالونا. لکه یو سړی په جال مړزان نیسی او ښکار کوي، یا یو سړی په جال باندې مارغان ښکار کوي، او یا یو سړی په جال باندې د کبانو ښکار کوي. دغه رنګ شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي. تاسو ګورئ څومره عریانیت دی او څومره بربنډتوب دی. د دې بنیاد ګورئ ښځه ده. څومره ناروا بے سترې چې کېږي، د دې بنیاد که تاسو ولټو د دې بنیاد ښځه ده. اوس به ښځې ته دین نه ښې، ښځې ته به علم نه ښې، ښځې ته تعلیم نه ورکې، دا به جټې لویږي، دا به بېدینه لویږي. نو معاشره کې څومره فساد به راشي. عام انسانان خو څه کې، لوی لوی خلق د ښځو د لاسه برباد شوي دي. لوی لوی خلق دا د زنانو د لاسه برباد شوي دي. یو لوی بزرگو په بنی اسرائیلو کې نیک سړی او بزرگو هلته به راهبانو، لکه زمونږ نیکان خلقی، څوک ورته عالمان وی، څوک ورته مشایخ وی، څوک ورته اولیاء وی. او د عیسایانو د نبی علیہ السلام د زمانه نه مخکې چې به د هغې کم نیکان خلق وو، هغې ته به راهبان وی. هغې چې به کم کار کو، هغې ته به رهبانیت وی. د هغې کار زمونږ نه ډېر سخت و، ځکه هغې به اکثر په غارونو کې اوسېدل یا په جونګړو کې به اوسېدل، نه به واده کو. اوس هم د عیسایانو چې کم مولیان دي هغوی ودونه نه کوي، په هغوی دا پابندي چې ته به واده نه کوې. نو هغوی به ودونه نه کول، د دنیا کار روزگار به نه کو، او جونګړو کې به پراتو او خلقو ته به دا خوله چې مونږ خو الله یادو او مونږ خدای یادو. دا به د رهبانیت د هغې یو شوق، دا به نومبې مرتبه وه. دویم نمبر به داسې خلک وو چې هغې به ودونه کول او ښځې به هم کولې. هغې به ځان له په جمعه په خپلو ګرجو کې ناستو، عبادت به هم کو او ښځې به هم وي، بچي به هم. دا به ورپسې په دویم نمبر وو. هغې به تورات او د انجیل تعلیمات خلقو لخول، او دا ړومبي خلق چې دا کم راهبان به او پټ به په غارونو کې اوسېدل او په ځنګلونو په جونګړو کې به اوسېدل، هغې به نه چاته دین خو او نه به یې د چا نه دین زده کو. بس د هغې به دا مشنو چې موږ بس الله یادو او د الله عبادت کو. او چې چا به ودونه کول، لګیا به هغې به تورات او انجیل یو بل ته خو. دا دویم نمبر راهب، دا کم چې ښځې والا دی او دا خلقو ته ښودنه کوي. نیک سړی دی ډېر زیات، او خدای پاک ته ډېر تقرب حاصل کړی دی. یو ځل د پیغمبر په ژبه الله ته درخواست وکړو چې خدای د زړه مې دا ارمان دی چې ته زما یو څو سواله قبول کا. او سوال خو د انسان قبلیږي، دعا خدای پاک قبلی، خو د دعا د قبلیدو مختلف شکلونه دي. حدیث پاک کی راضی چې یو سړی دعا کوي، کله چې څه غواړي خدای ولا هغه ورکي، دا یو شکل شو. کله چې څه غواړي اوله الله ورکي، خو زر یې ورنکي، څه موده پس یې ورکي. مونږ خلک وایو هلکه جي دعا کوم او دعا مې نه قبلیږي. نه دا قبلیږي، خو څه موده پس قبوله شي. لکه حضور پاک په مکه مکرمه کې د مکې مشرکانو کافرانو ته خیرې وکړې یو ځل، اسوال قبول شو، خو څو کاله پس ښکاره شو په بدر کې هغه کافران پروردګار مردار کړل. نو کله چې ته څه غواړې زر درته میلو شي، دا یو شکل شو. کله چې ته څه غواړې څه موده پس به درته میلو شي. کله چې ته څه غواړې هغې کې به د خیر نی، د هغې په ځای به د پروردګار بل شی درکړي، هغې کې به د خیر وي. مونږ خو په خپل خیر او شر نه پوهېږو. کله چې ته څه غواړې هغې کې به دومره خیر نی، لکه پتا چې د الله را طرف نه کوم مصیبت راځي هغې کې څومره تبی وي، نو هغه دعا به دله خدای قبوله نه کړي، د هغې په وجه به دنه خدای هغه مصیبت رد کړي. او کله به دنیا کې هغه دعا ستا قبوله نه شي، اخرت له به یې دله رب العالمین وساتي. نبی علیہ السلام فرمائی اخرت کې د قیامت په میدان کې بعض خلق بی هغوی له به الله نیکي او خوشحالۍ ورکي. دوی به وی خدایه دا د کمې مونږ خو دومره عبادتونه نو کړی، الله به وی دا ستاسو دعاګانې وي چې ما نم دنیا کې غوښتلې، او تاسو به وی نه قبلیږي، ادله ما دیر ورځې له ساتلې وې.
اوس به د نیکی او د ثواب په شکل کې درکو. وی دی به وی چې شکر د خدایا او چې رچا دعا په دنیا کې قبولی یاره ارمان که زمونږ دعاګانې الته نوې قبولې خبوي اوس به راتره ثواب او د نیکی په شکل کې ملو شوی وي. نو د خپل پیغمبر په واسطه د الله نه یو سوال وکړه چې خدای زما یو څو دعاګانې مال قبول کا، خو چې زه څنګه غواړم اقصې راله قبول کا چې زر غواړم چې زر حاصلېږي. خپل پیغمبر ورته وی تا د الله نه سوال کړی استاد 3 دعاګانې الله قبول کړي. دا د ښځو د فتنې خبره درته کوم. 3 دعاګانې دې قبول شوې او چې ته څنګه وې هغسې به ملاویږي او چې ته څونه زر غواړې زو هغومره زر به ملاویږي. سړی سور کې شو، خوشحاله شو چې دا 3 دعاګانې قبلیږي او د مسلمان دعا خو دی چې د خدای رضا پې غواړي که نه، یا د مسلمان دعا دی چې جنت پې غواړي، اخرت پې غواړي، دنیا هم غواړه خو ورسره اخرت غواړه. یوازې دنیا به ګورې په سوال نه غواړی ښه. قرآن شریف کې الله فرمایي کنا منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. بعض خلق دنیا غواړي اخرت کې ولا خدای سم ورنکي، او بعض خلق وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې خیر خوشحالی راکې او آخرت کې خیر خوشحالی راکې او د اور نه بچ کې. الله د دې خلقو صفت قرآن شریف کې رستو کړي. زما یو ملګری اگر راته خبره کوله وي یو سړی د بیت الله خوا کې ولاړو، ما سره حج له تلو، نو هلته یو مبارک ځای دی ملتظم ورته وي خدای دې مونږ تاسو ټوله غځی له بوتلی کې. د بیت الله شریف د دروازې او د حجر اسود په منځ کې یو ځای دی او د دعا د قبلېدو ډېر بهترین ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه د انسان دعا ډېره زر قبلیږي او ډېر په اسانه قبلیږي. نو بعض مسلمانان ورشي نو یو لاس په هغه درشل مبارک باندې کیږي او بل لاس د بیت الله په هغه دیوال کیږي او دا مخونه ور پورې مږي والله ته جاړي فقیر ببابک. خدایا یو فقیر او مسکین ستا په در ولاړ دی، ستا په دروازه ولاړ دی خدایا. اله د نه جدا کېږي خدای چې ته د ده دعا قبوله کې. نو هلته که سړي له دعا نم وردي نو ورته خدای را یادوي او که جړا نم وردي نو سړي له جړا ورځي. نو ما ته دا ملګری وی د ما نه مخکې یو پنجابی ولاړو، بوډا سپینګیري چیچل مخ، هغه ولاړ دی او دروازه باندې لاس یې ښودی دی او داسې جاړي سلګی وی. زه ورپسې شاته ولاړ او زه ورته یم چې دې خوا چې ځکه یو کس چې لږ ولاړ یا بل ملګری دې خوا چې زه ستا په دې ودرېږم. نو دې ټپوم په دې شا چې دې زر دې خوا شي. وی داسې ناشنا دا اللہ صفتونه شروع کړل، جاړي خدای پاک ته یا الله تو بڑا مهربان کریم رحیم ذات ہے، لګیا یې د خدای دا صفتونه کړي. وی ما دې اړه کې وی چې یاره داسې کار دی چې دا دې څه دعا کوي زه به پې امین ویم، ځکه جاړي خدای ته او کوم مبارک ځای کې ولاړ دی. راشه دا دی چې څه غواړي که نه، بس دا ټک و غړپ او دعا قبلېدل ورسره سم دي، ځکه ډېر په محبت او په ژړا کې او د خدای صفتونه کوي. وی 10-15-20 منټه لګیا یې د خدای صفتونه تو بڑا مہربان کریم رحیم قادر بادشاہ. وی آخر کې وی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما. ما وی چې اوس دله دا مخ د بیت الله په دا خوا کې اوس اوسه پیړۍ ووامه ظالمه دونه د خدای ته وجړل جنت دې وغواړه. ته خو دا اویا و اتیاو کال وې ښځه هم غواړي خوبصورت او بیا نوجوان هم غواړي. نو خدای پاک خو دعا قبلوي خو خدای پاک نسبت ته هم ګوري که نه، نسبت ته ګوري. دا خښته چې سړی په خښته لګوي نو یا پکې منځ کې خټه لګوي او یا پکې سیمټ لګوي، داسې نه چې خوره پکې منځ کې لګوي، نسبت خو به برابری کړ. بعض خلک وی د خدای نه سوال کوم ما ته سوال نه قبلیږي. څنګه سوال کوم؟ لیلة القدر شپه ده خدای چې یو د سرو زرو مولي زمونږ په کور کې راووری. نو خدای کولی شي لیکن څه نسبت خو پکار دی. باران خو د اوبو کېږي، اسې وایه چې خدای مال او دولت راکړي. نو سوال به هغه کې په سوال ځان پوی که یوازې دنیا به نه غواړي اخرت به غواړي. ښه دا د سوال طریقه ده، او که دنیا غواړي وغواړه خو آخرت ورسره خامخا وغواړه. نو دغه سړي بزرګ هم پړه کې دا سوچ وکړ چې زه به د خدای نه په دې جنت وغواړم.
اخرت به غواړم. راغی کور ودانې سره بیبي سره مشوره کوي، یاره ښځې کار وشو څنګه وشو؟ ما خو د خدای نه سوال کړو چې د ما یو څو سوالونه قبول کا. د پیغمبر په واسطه ما ته رب العالمین دا ووی چې ستا به 3 دواګانې قبلیږي چې ته څه غواړې، بس 3 به مې قبلیږي که خیر انشاءالله. او سلاس پې کو چې ځان لم پې څو غواړم او تا لم غواړم. ښځه ورته څه وی؟ وی سړیه ډېره ښه خبره ده، یو پکې زما شو او 2 پکې ستا شوې. ولې؟ زرې ښځه یم او ته مې خاوند دی، 2 ځان له وغواړه او یو. وی ښځې ته په قلار کښېنه، ته به څه غواړې؟ ښځه خو نبی علیہ السلام فرمایي وی ناقص العقل او ناقص الدین ده، عقل ام ناقص دی او دین ام ناقص دی. هن ناقصات عقل و دین، عقل ام ناقص او دین دا غالب او دا اکثر په اعتبار. ځکه بعضې ښځې وي چې هغه ډېرې عقلمندې وي او بعضې ښځې وي هغه ډېرې زیاتې دیندارې وي. نو یو ښځې د حضور پاک نه تپوس وکړو وما نقصان عقل، یو سړي تپوس وکړو وما نقصان عقلها و دینها، دا الله رسوله د عقل نقصان یې څه دی او د دین نقصان یې څه دی؟ وی تاسو نه ګورئ چې د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابري؟ وی دا معلومیږي دا چې عقل کې نقصان دی، نسیان پې راځي، یېره پې راځي. او یې ته نه ګورئ چې دا په میاشت کې په بعضې ورځو کې نه روجي نیسي او نه منځونه کوي چې خپله بیماري پې راشي، دی د دین نقصان دی. زما رونو نو ښځې ناقص العقلي، نو ښځه ورته وایي چې یو دعا به زه غواړم. دی ورته وایي داسې کار دی چې مونږ به جنت غواړو، د خدای نه خوشحالی به غواړو. په قلاره کښېنه وینه ته ځان لکه جنت غواړې او خوشحالي غواړې، خدا یو به ماله غواړې. زمام حق منې که نه منې؟ سړی یې را مجبور کړ، ډېره ښه ده، ته څه غواړې؟ وی ما له داسې سوال وکړه چې ما نه خدای پاک د 14-15 کالو پیغله جینۍ جوړه کړي او خشته خوبصورته چې زما نه په دې وطن او په دې علاقه کې ښکلې ښځه بله ني. سړیه چې زه خشته شم او ښکلی شم ته به م خوشحالی مزې به دي. یاره ښځې ګورې زم د 100 کال ویم او عمر مې زیات دی او د مرګ په غاړه او تم بوډی ښځی، نو چېته آخرت جنت غواړو که واپس پیغله شي بیا به مرې؟ نه سړیه به دا یو سوال ماله وکړه، هغه 2 باندې چې ته څه غواړې خو دا یو ماله وکړه. که ښځې سره یې مشوره نه وي کړې ښه به وه، را مجبوره یې که وی خدای زما دا ښځه د 14-15 کالو پیغله جینۍ کې او داسې خشته ښکلې چې په دې علاقه او په دې وطن کې د دې نه خوبصورته جینۍ بله ني. الله خو ورسره وعده د پیغمبر په ژبه کړې وه، هغسې ته خدای جوړه کړه. ځوانه شوه، پیغله شوه او خشته جینۍ ته جوړه شوه. چې څه موده تېره شوه ماسخوتن ورته کېناسته، سړیه یو صلاح کو مشوره کو، وایه وی ګوره ته بوډی ځان ته وګوره او ما ته وګوره، زما او ستا ژوند یو ځای تېرېدل مناسب دي؟ مهرباني وکړه ما له طلاق راکړه، ما پرېږده، زه به چېته ځوان خاوند وکړم او ته دا نه چې ته بوډی ښځه ګوره. ښځې دا څه وی؟ ما چې دعا کوله دې نه نه زما او ستا ژوند نه تېرېږي، ته خو بوډی او زه ځوان یم او دا کوم ځای کېږي چې زما او ستا ژوند. جګړه جوړه شوه، چې جګړه جوړه شوه سړی یې په غوسه کې راوست، چې غوسه کې راوست غوسه شو، دویمه دوا یې استعمال کړه، وی خدای زما دا ښځه ښه بوډی کې، داسې بوډی چې په دې وطن کې د دې نه زیاته بوډی او چیچړه او بدشکله بله ني. نو خدای خو وعده کړې وم هغسې ترې جوړه شوه. ښځه بوډی هم شوه په هغه سات، مخ یې هم راتوی شو، لاسونه یې هم چیچړ شو، روز یې هم پرې را پرېوتې. ښځه په ژړا شوه، د ښځو مکر خو به منې خفه کېږې مه. ښځه په ژړا شوه چې خدا دې را سره څه چل وکړه، په ټوقه هم پېږې او که نه پېږې، ما خو د سره ټوقې کولې، دا دې را څه جوړ کړل. هلته ورپسې اوښیان رالل، سرګنۍ دا زمونږ د خور لور لرې څه جوړ کړل، ستا د ازبرګي او پیري دیله ده، دا چیلې دیله او باسې چې زمونږ په خور تجربې کې کله تی جینۍ جوړې او کله تی بوډۍ جوړې، کله تی ځوانه جوړې او کله تی بوډۍ جوړې، کوتک د دنیسو برابرو دي تا ته رازبرګي ښایو. ځان له تجربې کوه په نورو خلکو، دا په دې تجربې کې دا پیري مریدي دې دپاره ده. خدای دا څه په مصیبت واوړېدم، څه په لانجه کې ګیر شوم.
چې غریب مجبور شو. درېیمه دعوه یې وکړه، خدایه هغه مخکې چې